ملګرو په دې سیټ کې چې کوم امیر صاحب تاسو ته ښکاري دا به تاسو اکثر وینئ فني ویډیوګانې جوړوي خو نن یو حقیقت وړاندې کړی داسې حقیقت یې ویلی هغه خلکو ته ډېر ښکلی جواب ورکړی څوک چې وایي چې مولانا صاحب د مریم نواز سره چې کوم دی ولې کیني پاسي نو راځئ د خولې نه بېله مازه کوي دا لاول لګورو بیا راځو د دې کس د جنکو نه دومره الرجي ده که نه چې دی چې مولانا فضل الرحمن مریم نواز یا دي داسې سیاسي چې لکه مولانا فضل الرحمن د هغې سره راځي د دومره الرجي د جنکو نه چې د په پروفایل کې جنکې هم نشته دی او داسې قسم کمنټس چې کوم خلک کوي چې د هغې پروفایل ته ما ته د هغې د قبیلې پته ولګي خو خیر مخکې دا ویډیو وګورئ او بیا چې کوم خلک داسې قسم کمنټس کوي د پروفایل ته یو پې خامخا ورځئ. السلام علیکم. شرع ظاهر ګوري ملګري کمنټ کړی دی وی مولانا فضل الرحمن د جنکو په محفل کې ناست دي لکه ټنګ ټکور شباب او کباب ښه زه به دا خبره دې ځای نه سټارټ کړم چې مولانا فضل الرحمن صاحب د جنکو په محفل کې ناست دی نو هغه کوم محفل دی آیا سیاست په میدان کې چې کومې جنکې دي چې هغه اک کې دغه ته راشي هغه کانفرنس ته راشي یا هغه چې کوم اجتماع کې هلته کې راشي نو ظاهره ده چې راشي نو بیا خو داسې خو زه د ارشد دي محفلونو ته تللی یم هلته کې جنکې ناستې نو زه د جنکو له تللی وم زه خو ارشد له تللی یم زه هغه نورو ملګرو له تللی یم. اوس خبره بله دا ده چې بعض خلک پکې دا خبره کوي چې د آخري وخت علما چې کوم دي نو دا به جهنمیان وي نو اشاره دې څه ته کوي مولانا فضل الرحمن صاحب طرف ته. اوس ما ته پرون یو کس کمنټ کړی دی وی امیر صاحب د عمران خان سره خو ډېر علما ولاړ دي نو بیا اکه خبره راغله چې شرع خو ظاهر ګوري چې مولانا فضل الرحمن صاحب په کومو خلکو سره کینی او پاسي او په کوم ځای کې دغه ناسته پاسته ده آیا د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دي نو ښځې یا لوڼه یا د هغه نور خاندان والا چې کوم دي ښځې چې کوم دي هغه ته په سکرین باندې راغلي دي چې ته په غلطو محفلونو کې راغلي دي که نه د عمران خان هغه راغلي دي نو که د عمران خان هغه راغلي دي نو بیا دغه علما چې کوم د عمران خان سره ولاړ دي د دې په باره کې تاسو څه وایئ چې دا کوم علما دي. زه په چا باندې تهمت نه لګوم خو زه صرف دا خبره دې باندې کوم چې تاسو وایئ که نه چې د اخري وخت علما نو که اگر د عمران خان سره چې کوم علما ولاړ دي هغه طرف ته تاسو نه ځئ نو بیا فضل الرحمن صاحب طرف ته مه ځئ او که نه ځئ نو بیا شرع ظاهر ګوري تاسو وګورئ چې عمران خان د کومې قبیلې د کومو خلکو سره دغه ناسته پاسته ده نو هغه علما به کوم خوځي چې کوم عمران خان سره ولاړ دي او فضل الرحمن صاحب د کومې قبیلې دی او د کومو خلکو سره دغه ناسته پاسته ده نو آیا دغه علما به کوم طرف ته ځي هغه علما چې کوم جهنمیان دي دغه خبره بیا کوم طرف ته ځي. ښه ملګرو څنګه چې تاسو د امیر صاحب دا خبرې واورېدې حقیقت یې وړاندې کړی اوس یې که څوک مني او که نه مني اوس دا خلکو ته زه ووایم که ته چېرته د جنکو خلاف یې نو د خپلو جلسو له د جنکۍ خو مه راوله که نه اوس به دا خلک دا خبره کوي چې یار عمران خان یا دغه بل لیډر خو ته دا نه ویلي چې تاسو زما جلسې له راشئ ټیک ده تاسو زما جلسې له راشئ نه وروره نو مولانا صاحب خو هم چاته دا نه دي ویلي کومو جنکو ته چې تاسو زما جلسو له مه راځئ خو شرع ظاهر ګوري دې خلکو ته پته ده چې دې مولا جلسې کې موږ نه چلیږو وروره دا ټول د ګیرو پټګو والا خلک دی او دا اسلامي خلک دی او مذهبي خلک دی دې څه موږ خوند نه کوو موږ د دغه لچرو کوچرو ګیره خریلو ډمانو څه خوند کوو او دغه زموږ اصلي مقام او اصلي منزل زموږ دغه دی نو داسې حساب دی چې کم از کم په جمعیت علما کې به تاسو د دې شي نه بچئ چې د ګانې ډنګ ټکور نه وبچئ په جلسو کې به جنکۍ نه وینئ ګانې مانې انشاءالله دا شی نه به نه اورئ نو دا زموږ دپاره د فخر خبره ده که نور موږ جمعیت کې څه وکړو الحمدلله په دې دنیا یې د ګناه نه بچ کړي یو نور موږ له جمعیت څه شی وکړي بقایا پاتې شو امیر صاحب سپورټ کوي مینه ورکوي شعر یې کوي دومره چې دنیا ته پته ولګي دا امیر صاحب چونکې غیر سیاسي امیر صاحب د حقیقت یې وړاندې کړی دی حقیقت موږ تاسو ته مخې ته کېښودو.